शमलता जार शम महबूब किरदिगारा रब दी इताअत रख ली जिस्म दस्ता फलारा एदा आमिने अब्दुल्ला दसला करारा राना मोहम्मद नबियानों की सरदारा बिरावरी की रहमतुना दसमाना खनकवी हनकवी दर सुना द कुराना खनकवी दर सुना द कुराना द कुरान खुली आयतुना प्रेता जकीगी मानूना द कुरान खुली आयतुना प्रेता जकीगी मानूना प्रेता जकीगी मानूना त्रिना फायदा गसील बीटुल मुसलमान ख्वान कवी दर सुना द कुरान ख्वान कवी दर सुना द कुरान बिरावरी की रहमतुना दसमाना खनकवी दर सुना द कुरान رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة غيرت الدنيا ये खत में बुखारी की महफिल सजी है मिलन का समा आखिरी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف و اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है फिर दो
भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है। फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मक़दूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर त्वाहा क्या क्या नहीं अलक़ाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर त्वाहा क्या क्या नहीं अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी कि जो उम्मीद कभी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। माशाल्लाह दाऊ मौलाना मोहम्मद वसीम से
د باقاعده پروګرام د آغاز لپاره قاری عبدالرحیم عباسی گزارش کوم چې د قرآن پاک تلاوت وکړي او باقاعده د پروګرام انشاءالله ابتدا وکړو. قاری عبدالرحیم عباسی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. ماشاءالله دا قاری عبدالرحیم عباسی یو صرف 2-3 منټه مختصر غونډه کې خاکه زموږ د مدرسة الاسلامیه پیش کوم. بیا به د هغې نه وروسته انشاءالله مولانا صاحب مختصر بیان، بیا به د نادرې تکمیل زموږ د مدرسې ابتدا الحمدلله ثم الحمدلله د مولانا طیف الرحمن صاحب په سرپرستۍ کې تقریبا د 2007 نه شروع شوې ده. تقریبا 18 کاله د خپل وس مطابق چې څومره خدمت الله پاک توفیق راکړی و الله رانه واغست. او ابتدا مولانا طیف الرحمن عباسی، مفتی عبدالکریم صدیقی او شهید مولانا سید حکیم صاحب د دوی په مشورې سره دلته کې ترتیب جوړ شو. شروع کې مونږ مدرسې نه مدرسه عبدالله بن عباس نوم ایښودی و، ځکه چې هغه وخت کې هلکان هم په ډېر کثیر تعداد سره و، خو چونکې زنانه زیاتې دي د هغې په وجه باندې بیا مونږ هلکانو ته زیاته توجه ځکه ورنه کړه چې لاندې الحمدلله مدرسې شتې په پاس دی. بل مناسب نه چې د زنانو په منځ کې بیا نارینه هلکان ناست نو مونږ تقریبا 8-9 کالو پورې چې کله یا 10 کالو پورې زیات نه زیات هلک ورسي نو هغه ته بیا
ناظره مکمل کوو دلته بیا نور ترتیب نشته بیا موږ وروسته زما یو استاد مولانا عبید الله اصلاحي رحمت الله علیه د هغه په مشوره باندې بیا موږ هغه وی چونکې د بناتو مدرسه ده نو مدرسة الاسلامیه د دې مدرسې نوم کېښودو شروع کې ناظره او قاعده وه بیا ترجمې ترتیب الله پاک په فضل و کرم سره بیا په سن 2024 کې یعنی پروس کال نه بل کال زموږ دراسات دینیه ترتیب شروع شو چونکې دا 2 کاله عالمه کورسي خو د غیر آبادي د تعلیمونو د کمی په وجه باندې موږ یو کال هغې دپاره بیا زیات کړو هغې له موږ اعدادیه نوم په دې وجه باندې ورکړو چې دا جنکۍ کم از کم چېرته اردو پړاولی شي یا اردو لږه ډېره لیکلی شي یو کال محنت وکړي او بیا را روان کال نه دوی د دې قابل شي چې دوی کال محنت وکړي او بیا الله وکړي وفاق سره موږ مدرسه ملیت شي او بیا دوی ته لږه اساني شي نو بیا موږ باقاعده د دې ترتیب هم الحمدلله شروع کړو پروس کال تقریبا 9 کسانې وي د هغې نه 8 کسانې بیا اولا ته راوړی دي او 2-3 کسانې زموږ سره اوس په ابتدا کې شته موجوده زموږ په مدرسه کې الحمدلله بس زموږ څه د کمۍ د وجې نه په کار خو دا وه چې زموږ سره زیم کم شوی وی خو چونکې حالات داسې د غیر آبادي ده تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې تقریبا 48 ماشومان او هلکانو جنکو قاعده مکمل کړې ده 48 کسانو ناظره مکمل کړې ده او 3 کسان لوی ترجمه مکمل کړې ده موجوده زموږ په مدرسه کې د قاعدې کې د طلبا او طالباتو تعداد 24 دی ناظري والا 34 کسان دي او بزرگ عمر خواتین یعنی مشران زنانه د هغو تعداد 8 دی او په درجه کتب کې 11 کسان زموږ سره راسره دي الحمدلله ستاسو په دعاګانو ستاسو په تعاون سره الله پاک دا کار دی الله خدا دین کار د ماشو نه اغستی دی توتګر کو نه اغستی دی موږ د الله نه غواړو چې الله پاک دا کار موږ خو د دې قابل نه یو یا الله دا کار ته زموږ نه واخلي نو مزید نور زیات تفصیل کې هم نه ځم او ټیم هم لږ کم دی نو زه خپل معزز مېلمه مولانا نور نصیب شاه صاحب ته درخواست کوم چې هغه لږ زموږ د حوصله افزایۍ دپاره څه کلمات ووایي دا مجلس لاندې هم دا خبرو د بار دا خبره کوم چې خبرې مه کوئ توجه سره کښېنئ داسې یو خبره به پکې راشي چې هغې سره به الله پاک زموږ زندګي بدل کړي نو درخواست کوم مولانا نور نصیب شاه صاحب ته مختصر وخت لپاره یو 10-15 منټ انشاءالله خبره وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم معزز علماء کرام بزرگان دین معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو څو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کوم خصوصا معزز خواتین دي دا خبرې په غور سره واوري د اولاد د تربیت لپاره الله رب العزت دو ځایونه منتخب کړل پهله مدرسه د اولاد والدین بالخصوص والده هر مور د خپل اولاد تربیت په داسې انداز کې وکړي چې کله هغه مدرسې ته ځي نو هغه ماشوم کې د استاد احترام د مدرسې احترام او د هغه د ځای احترام د دې ماشوم په زړه کې پروت وي دا د مور فرض دی چې د خپل اولاد تربیه په صحیح معنو سره وکړي او دا اولاد
د خپل کور د پاره د محلې د پاره د ملک او د ملت د پاره سرمایه ده یو عظیمه سرمایه زمونږ او ستاسو د مستقبل لپاره دا ماشومان دي کم طالبات یا طلبا چې هغه نن قاعده وایي ناظره وایي ترجمه وایي دا زمونږ او ستاسو لپاره د ملک او د ملت لپاره د محلې لپاره سرمایه ده مثال के तौर पर शोरों के कराचे था पचे द देहातुन ना की पिके ना द मानसेरे ना द इब्तबाद ना कोम सड़े बदल त कराचे द रातो नु आगे बजान द दत्ता पलाट वागस्तो नु दालाके नूर खल्क बोर त उनी चित्त को पागली कराचे तजी दलता बियाबान इलाका दा की कर दी आबादी निश्ते उबनिश्ते द जिंदगी सहूलत निश्ते लेकिन आगा टेम की चिकम और कसानों दल तजान लपो कराची के इतिहाद इलाकों के पलाटून आगस्ती दी नन पर आगजे बांधी आदू करोड़ रुपए अखली कराया अखली कंपनी जोड़ी करी दी दुकानों ने जोड़ करी दी नागा सरमादा खलकते दख कशांति मिसाल के तौर पर दा माशुमान दा तालिबात और दा तुलबा जमीन उस्ताद सरमाया दा यो अजीम सरमाया दा दुनिया हम او د اخرت هم او زمونږ استادو دوی نقصان او د کمزوري او دا سبب دی چې نن د هر سړي په لاس کې موبایل پروت دی پهله زمانہ کې په کور کې د غریب په غاړه باندې مور خپل وکې نه استلو نو خپل اولاد ته د صداقت کیسې بیانولې خپل اولاد ته د عدالت کیسې بیانولې خپل اولاد ته د سخاوت کیسې بیانولې خپل اولاد ته د شجاعت کیسې بیانولې صداقت څه ته ویل کېږي عدالت څه ته ویل کېږي سخاوت څه ته ویل کېږي شجاعت او بهادری څه ته ویل کېږي او په دې امت باندې الله رب العزت یو عظیم نعمت دی او یو عظیم احسان دی د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه راوړل د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پورې د تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اوقات تاریخ وګورو نو د یو پیغمبر د ژوندۍ معمولات د عبادت معمولات د اخلاق آداب د یو پیغمبر د محفوظ دي لیکن دا د دې امت خوش قسمتی ده कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी उमर तर सहाबा किरामो कुर्बानी को वजह द सहाबा किरामो द मेहनत को वजह द पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आदा महफूज करी दा दी उम्मत दे खोद दी उमंग तासु दा पकार दी چې موږ خپل اولاد ته په داسې انداز باندې تربیت کوو چې هغه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د صداقت کیسې بیانو موږ خپل اولاد ته په کور کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عدالت او د انصاف کیسې بیانو موږ تاسو خپل اولاد ته د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د سخاوت کیسې بیانو موږ تاسو خپل اولاد ته د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ د بهادری او د شجاعت کیسې بیانو شروع کې معصوم دي لیکن هغه کې چې کوم بهادری او شجاعت او داغي تذکری موږ تاسو او د علماء کرامو نه نو دا به زمونږ د اولاد تربیت څنګه کېږي چې موږ په خپل کور کې د صحابه کرامو تذکری کو غالبا په صحابیاتو کې حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها یو زنانه هغه خپل ماشومان صدور ماشومان جهاد ته ولېږل او بیا یې دا وصیت کو چې بچو تاسو چېرته واپس په ذهن کې دا خبر رانه چې موږ واپس خپل کور ته لاړ شو کله چې هغې ته اطلاع مې راوشه چې پیله زوی دې شهید شو هغې الحمدلله بیا یې تپوس وکړو چې زما په زوی باندې د مخې نه ګولۍ لګېدل توره لګېدل که د شا نه نو جواب ورته میلاو شو چې د مخې نه هغې الحمدلله نو دغه شانې څلور واړه زامن د هغې شهادت ورته میلاو شو او هغې الحمدلله الحمدلله د هغې وجوهات دا و چې په خپل کور کې د وړو تربیت په صداقت سره په عدالت او انصاف سره په سخاوت او په شجاعت سره زمونږ بس خدمتي دا ده چې هر یو زنانه په خپل کور کې د وړو
نه د ځان د خلاصۍ دپاره موبایل له په لاس کې ورکړي کارټون ورته ولګوي دا زنانه بیا په کور کې پخلی کوي په کور کاروبار کوي روټۍ پخوي د کور نور انتظامیه چې دی هغه کوي خو دا فکر ورسره نشته چې ما د خپل ماشوم لا د خپل زوی لا یعنې لور دا موبایل په لاس کې ورکړه او کارټون مې ورته ولګوه دا کوم طرف ته روان دی نو خصوصا تمام معزز خواتینو ته دا زما عرض گزارش دی چې د خپل اولاد تربیت پهله تاسو په خپل کور کې وکړئ او بیا ان شاء الله العزیز چې کله هغه مدرسې ته راشي نو دا مدارس دي د هغه ماشوم نه چې هغه په کور کې پوهه نشي صفا کولی د چا سره خبرې نشي کولی مور نه پیژني پلار نه پیژني استاد نه پیژني هغه استاد د سره محنت وکړي په یو کال کې د هغه نه عالم او مفتي او قاري او حافظ جوړ کړي نو تمام معزز خواتینو ته دا زما یو عرض دی چې خپل کورونو کې د صحابه کرامو تذکرې کوئ او په خپل کورونو کې د ماشومانو نومونه د صحابه کرامو په نومونو باندې کېږدئ زموږ حضرت صلی وفرمایل چې بعضې اوقات یو مقرر تقریر کوي خطیب تقریر کوي په هغې کې یو داسې جملې چې هغه د انسان په زړه باندې پرېوځي سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه په باره کې راځي چې هغه تقریر وکړو د تقریر نه بعد یو غټ دسترخوان لګېدلی و ټول خلک ناست وو دسترخوان باندې روټۍ خوړله شاه صاحب وکتل د دسترخوان په یو کونه باندې یو ماشوم ولاړ دی نو حضرت ته اشاره وکړه ویې دی خورا شه نو بچیه ته روټۍ ولې نه خورې نو هغه ورته زه مسلمان نه یم زه بندي یم نو هغه د ځان سره کېنو او په خوله کې ورله ډوډۍ ورکړله روټۍ پرې وخوروله شاه صاحب هم لاړ هغه ماشوم هم لاړ اده ګنټه نیمه ګنټه بعد هغه ماشوم راغی دلته هغه غټ غټ ویښتې چې و سرتور سر بزرګ د هغه کور کوم ځای دی خلکو ورته کور وښودو هغه لاړ دروازه یې وټنګوله شاهجي چې بار ته راووتو هغه ماشوم ورته ویې باباجي تا چې زما په زړه کې کوم ګور بل کړی دی د دې د مړولو لپاره تا سره څه دوايي شته شاه صاحب هغه پوه شو کلمه یې ورته وویله هغه مسلمان شو نو موږ لا او تاسو لا الله رب العزت داسې رسول لا کړی دی چې د هغه یو ادا صحابه کرامو محفوظ کړی ده او دې امت ته یې ښودلې ده نو موږ او تاسو داسې اخلاق پکار دي داسې کردار پکار دی د اولاد داسې تربیت پکار چې هغه د نورو لپاره نمونه وګرځي الله رب العزت موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ماشاءالله دا مولانا نور نصیر شاه صاحب د خپل بهترین نصایحو نه یې موږ مستفید کړو الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي دا کومو کسانو چې ناظره مکمل شوې ده تکمیل شوی دی هغوی د خپل ځای ته کوم ځای کې دوی دپاره جوړ شوی دی د سټیج نوم خو نشم ورکولی ځکه واړه کورونه دي واړه ځایونه دي خو مختصر غونډه کې دی دوی دپاره مختص دی هغه د خپل ځای ته لاړې شي او د هغوی ته چې کوم د دوپټې وغیره ترتیب دی دې دپاره به موږ یو 2-3 منټه ورکوو هغې کې د خپل ځای ته کښېني او انشاءالله تعالی قاري طاهر الرحمن صاحب به ورته انشاءالله تعالی آخري صورتونه وایي بیا د هغې نه وروسته دې منځ زمانه کې به تاسو نه څه قسم ګلونه نه څه څېرې نه څه هېڅ ترتیب به نه کوئ ځکه هسې یو غلغله جوړه شي ټول پروګرام ګډوډ شي نور چاته هم د کېناسته پاڅېدو د ودرېدو یا د څېرو اجازت نشته صرف هغه کسانو نومونه اخلم چې هغه خپل ځایونو ته لاړ شي او آخري صورتونه به یې لګېږي دلته به هلکان دي دوه هغوی به وایي تاسو دغلته بغیر لوډ سپیکر نه وایي دوی به یې دلته په لوډ سپیکر باندې وایي تاسو به انشاءالله اورئ امنه عزیز انابیا عرفان نادیه ارشد عائشہ شاہد علینا فرید حوری امجد زنیرہ شاہد دا دوه لکان دلته عرفان او حذیفه دوی خپل ځایونو باندې ناست دي تاسو خپل ترتیب باندې هغوی ته دوپټې به سر کړئ او نور کسان دې د پاڅېدو کوشش نه کوي مولوي صاحب به دوی ته آخري صورتونه اوري انشاءالله تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك الذين يؤمنون بما أنزل إليك
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم زمانة طرفنا جدي مدرسې مدیر و تمام اساتذه طرفنا تاسو ته د استاسو د وړو ختم قرآن مبارک شي الله رب العزت دې موږ ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اور تربیت بارے کې خو دنیا خبرې کېږي اور بلکې هر خبره باندې موږ پوهېږو د مفتي رشید احمد صاحب یو رساله ده علم के बराबर अमल क्यों नहीं सब علم के बराबर عمل क्यों नहीं په هر خبره باندې موږ پوهېږو چې بیان ته حدود د بیان د بندول بندار دي څو بیا عمل لږ موږ خو به عمل لږ وه د بل دا پروګرامونه کېږي دې دا واړه په مدرسه کې خو ماشاءالله ښه بهترین وي ښه د جومات کې ما دا خبره وکړه چې زموږ نه فارغه شي بیا موږ خپل هغه شاګردان نشو پېژندلی هغه دومره غټ سړي ترې جوړ شوي موږ سره واړه چوزي چې وځي او په ښکته په جومات کې ما دا خبره وکړه چې اصل فریضه فرضیت چې دی که نه هغه د مور پلار جوړېږي د دې آیت ته موږ غور وکړو یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا موږ فرض پرېښی په نوافلو پسې لګېدلي موږ چې د خپل د بچي تپوس نه دی کړی چې ته تپوس کړی که نه شپې 1 بجه پر د مور پلار په کور کې پراته او بچي بار په ګالو کې شور شرابېږي او پته نه څه کارونه کوي دا د مور پلار فریضه جوړېږي نو ما ښکته جومات کې هم د خپل شاګردان ته دا خبره وکړه او د هغو سرپرست ته دا خبره وکړه داسې خو لکه پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته تپوس کوي یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه نو د هغه د مزاج موافق جواب ورکړی یو د ویل چې ته غصه مه کوه هغه به غصه نه بل صحابي تپوس کوي یا رسول الله ما ته څه نصیحت وکړه هغه د خپل د ژبې حفاظت وکړه بل صحابي ته جواب ورکړی چې دروغ مه وایه نو زه وایم زموږ د پښتنو چې کوم حالات صحیح نه وه چې د طالبان مور او پلار ته درخواست دی چې د هلکان د سر نه د ټوبۍ لرې نه کړي او د مخ نه د ږیره لرې نه کړي موږ بس مدرسې نه وځو او بس په څه څه نخرې مونږ کوو او موږ ته په دې نخرو کې ځان ښکلی ښکاري دا کفر د کفر الله دې عمل کولو توفیق راکړي ډېرې خبرې دي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا دین علاوه مولانا محمد وسیم صاحب ماشاءالله پورا کال یې ولګو او په دې علاقه کې ما په خیال مستر مولانا محمد وسیم صاحب چې هغه کال ولګو بهرحال وسیم الله تعالی دا مختصر اعزازي شیل د هغه لپاره جوړ کړل د دوی په رسم راشي خپل شیل وکړي اجازه درنه هر څه تاسو ملاس راکړي ماشاءالله دا کوم کسان کته زمانه چې خدمونه کړي دي دا هغو د کڅو کارونه یا ګلونه وغیره ورته ادا کوي صرف یو 2-3 منټه ټیم اخلو دلته کې دا کوم هلکان چې دي د دوی به هم دستاربندي نو دوی به دلته کې خپل ترتیب کوي او هغو هلته کې خپل هارونه مارونه چې کم دي او د هغوی دپاره چې د مدرسې د طرف نه کومې تحفې دي هغه ورته هم حواله کړي
او مونږ به دلته کې دوی ته دا دستربندي به وشي هغې نه پس به انشاءالله انعامات سلسلې مولانا صاحب انتظار کوو د راتلو نو تاسو خپل بلکې مولوي صاحب تشریف راوړو انشاءالله تعالی لږ غونډه کې وروسته به د هغوی بیان हंसी थे जो गुजरे यहाँ पल वो अब याद आएंगे हमको मुसलसल फिजाएं भी मालूम होती हैं हम भी जुदाई की कैसी वो मुश्किल घड़ी है ये खत है बुखारी की महफिल सजी है ये खत है बुखारी की महफिल सजी है मिलन का समा आखिरी आखिरी है बहुत ही हंसी थे जो गुजरे यहाँ पल वो अब याद आएंगे हमको मुसलसल बहुत ही हंसी थे जो गुजरे यहाँ पल वो अब याद आएंगे हमको मुसलसल फिजाएं भी मालूम होती हैं हम भी जुदाई की कैसी वो मुश्किल घर सर की गीत पर दी बख्याल साथई ए फेंदुदा इज्जत द मदरसी बख्याल साथई सादर दर पसर की गीत पर दी बख्याल साथई ए फेंदुदा इज्जत द मदरसी बख्याल साथई ए फेंदुदा इज्जत द मदरसी बख्याल साथई خویند پدی پوه شید دل سپین جامدا تور داغ پی بدلگی گی دا خبر حکار دا داغ جمع درن نشیب داغ جمع درن نشیب بس دی بخیل ساتیم اے خویند دا عزت دا مدرسی بخیال ساتیم اے خویند دا عزت دا مدرسی بخیال ساتیم سادر در بسری کی گید پردی بخیال ساتیم اے خویند دا عزت دا مدرسی بخیال ساتیم اے خویند دا عزت دا مدرسی بخیال ساتیم بس نور دا شور شرابه پرېږدئ چې کوم څه پاتې را پاتې هغه بیا به کورونو کې وکړئ لږ غونته کې انعاماتو سلسله شروع کوو په خپل خپل ځایونو باندې کښېنئ او دا کوم وړو چې انعامات دي هغوی ته لږه لار پرېږدئ لږ مولانا صاحب تشریف راوړی دی هغه به بیا بیان کوي او بیا هغې نه وروسته به دعا وي هغې نه مخکې د انعاماتو دا سلسله ختمه کړو نو زمونږ په مدرسه کې چې قاعده چې کومو ماشومانو ختمه کړې ده کوم ماشومانو چې قاعده ختمه کړې ده هغوی ته به دلته کې تاسو لږ دغه شي یو ته هغه ور واچوئ او یو وله دواړه دغه کې دې ماشومانو ته لږه لار پرېږدئ ښه ستاره بنت یاسین ستاره بنت یاسین لار وله ورکوئ ستاره بنت یاسین راځه خپل انعام واله ها دلته وی راځه بره اواز ورته وکړئ دلته بره راځئ آیلا بنت سلیمان یو څه دی بس وجه کوم راځي آیلا بنت سلیمان عائزہ بنت بلال عائزہ بنت بلال اتوبہ بنت اکبر اتوبہ بنت اکبر خوشنما بنت اصغر خوشنما بنت اصغر حنا بنت یاسین حنا بنت یاسین حسن بن واحد اللہ
हसन वलद वाहिदुल्लाह, रहमान वलद नूरजमान, रहमान वलद नूरजमान। बे په قاعده کې چې اول پوزیشن کوم ماشومان حاصل کړی دی زین ولد اصل خان دا پردا لګي زین ولد اصل خان زین دی دویم پوزیشن ارسلان ولد خورشید، ارسلان ولد خورشید. دریم پوزیشن ابیان ولد محمد علی، ابیان ولد محمد علی. په قاعده کې کومې جنکۍ چې دي نامونه یې حاصل کړي دي. اول پوزیشن تاسو کې نه جزاک الله مولوی صاحب را پاس مفتی صاحب را پاس. اول پوزیشن عصیبہ بنت بلال، عصیبہ بنت بلال سے. دویم پوزیشن ملائکہ بنت عدنان، ملائکہ بنت عدنان. دریم پوزیشن ریحاب بنت واحد اللہ، ریحاب بنت واحد اللہ. پناظرہ کی چچا اول پوزیشن عرص علگان. اول پوزیشن پیزان ولد فرمان اللہ، پیزان ولد فرمان اللہ. دویم پوزیشن حنزلہ ولد وفادار، دا ناظری دا جنکی اوپر دی کسکت دی پر دی دریوانا. ناظرہ کی جنکی چی کمی دی اول پوزیشن ارزا بنت عرفان، ارزا بنت عرفان تے ارزا بنت عرفان کسکت این اوپر راولے گئی ارزا بنت عرفان. دویم پوزیشن علمہ بنت سراج، علمہ بنت سراج. اور دریم پوزیشن عائشہ بنت تاج اللہ. کہ لوئی برا نشرہ خطے نو خیر دا اول بینام کا تولی گو خدا جمع بنظر کی راتلیش انشاءاللہ تعالی. خطا کم کسان چیزی آغوی خود ترتیب جوڑ کے لارا پریدے زر زر مولانا سے بیا بیانی بیا دعائی کہ پا وقت مانے پارش. پر ترجمہ کی اول پوزیشن نور سبا بنت ادبار خان. لاس پدوئی دلتا کہ بیا متخکاری نا پتہ نہ لگی چی سوک سکرا نشتے نشتے زبا نمون ویم آو. دویم پوزیشن خوشبو بنت اسرار، خوشبو بنت اسرار ام وسیم نے دیکھ پر انعام والی. دریم پوزیشن عروبہ بنت وفادار، عروبہ بنت وفادار. زمون مدرسہ کی دا حفظ کلاس شروع کرنے مو دو کسانو خواہ یو کس کڑوڑی دا یو کس دے الحمدللہ اسو شروع کردی دا تقریباً دوی مسیباری شروع کردی دا یو کس دا لائبہ بنت فرمان اللہ. دا دے مخبر انعام دا امی وسیم نوال سلی لائبہ بنت فرمان اللہ. درجہ کتب کی اعدادیہ کی چکم کسان دی داوی اول پوزیشن صوبیہ بنت رضا خان، صوبیہ بنت رضا خان دی دخبر انعام دا امی وسیم خان نوال. دویم انعام مانور بنت رضا خان، مانور بنت رضا خان. دریم انعام مرجان بنت حیدر، مرجان بنت حیدر. دراسات اولا اول پوزیشن آسیہ دوجہ آسیہ دوجہ ویس. دویم پوزیشن
आमना बिनते अली शेर, आमना बिनते अली शेर। دریم پوزیشن انم بنت صفی الله، مشهور بیا دفعه انم بنت صفی الله. او کومو جنکو چې نادره مکمل کړی ده هغوی د خپلې نامونه د مدرسې د طرف نه کومې تحفې چې دي هغه دې وصول کړي. آمنه عزیز زرزرخه، آمنه عزیز، انابیہ عرفان، نازیہ ارشد، نازیہ ارشد، عائشہ شاہد، علینا فرید، علینا فرید، حوریہ امجد، زنیرہ شاہد، او دا لکان چې کوم دلته کې دي دا د مولانا عبدالرحمن صاحب نه د خپل توفی واخلي. عرفان ولد فرمان الله، حذیفہ ولد فضل ثواب، کته مدرسه کې صاحب ترتیب الحمدلله زموږ مدرسې یو داسې زنانه چې هغه دلته قیدم مکمل کړه، ناظره مکمل کړه، ترجمه مکمل کړه، پښتو ترجمه تم ناتي، اردو کې دا ترجمه چې کېږي د دراسات والا تاغو سره هم ناستي چې انتهایی مجبوري نه د وسه پورې دی غیرحاضري نه ده کړې. هغې د خپل انعام واخلې ام وسیم خان صاحب ترتیب ام زاهد الله، ام زاهد الله. او یو بل ماشومه ده چې مدرسه نه کول او شي دا ځان نه رسي الحمدلله دم الا ماشاءالله کدی چې ته چټي کړي. حنا بنت نثار دلته یې دلته راولېږي، حنا بنت نثار، حنا بنت نثار شته راشوي. بیا په تعلیم بالغان کې زموږ کم ترتیب دی. اول پوزیشن ام شاهد، ام شاهد د واده پروګرام د وجې نه کني راغلي نو که د هغوی څوک رشته دار یا هغوی له ورکوي که نه نو کېدی بیا به راشي بیا به خپل انعام نیسي. او دویم پوزیشن ام سالم احمد، دا ماشاءالله دا ډېر لرې نه راځي، ډېر شوق لري او ډېره جذبه ده. عمر رسیده زنانه ده، کتابونو والا سره ناست دی، بلکې پیپر یې مړ کړي دي. او زموږ د مدرسې کوم معلمات چې دي دوی د خپل انعام د ام وسیم نه وصول کړي. زوجه مولانا محمد سهیل، زوجه مولانا محمد سهیل. او دویم نمبر زوجه صاحبزاده. او نگران اعلی ام وسیم خان د خپل انعام د زوجه مولانا سهیل صاحب نه وصول کړي. دراسات اولا چې کوم سرکال امتحان ورکړی دی او وفاق کې به هم انشاءالله په 19 تاریخ د هغوی اولنۍ پرچې د هغوی دپاره هم د مدرسې د طرف نه تحفې دي. بنت عزیز ګل، بنت عزیز ګل د ام وسیم خان نه د خپله تحفه والي. بنت علي شیر، بنت فضل محمود، بنت صفی الله کبرا، بنت صفی الله صغرا، ام نادر خان، ام نادر خان، همشیره نواب. او دوی سره بیا ام سالم احمد هم یو ځای کړی ځکه هغې ماشاءالله چې څومره کتابونه ویلی شوي دي او دې غیرحاضري هم نه ده کړې. اوس زه بلا تاخیر زمونږ د دیر کالونی مدینه مسجد امام و خطیب شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب محمد صاحب ته درخواست کوم چې د خپل بهترین نصایح نه موږ مستفید کی ټول په غور سره په توجه سره کېنئ. کوم ماشومان چې شور کوي هغه بېشک بهر ته وباسي او توجه سره کېنئ. قسم دنیایي خبرې نه
توجه سره بیان واورئ انشاءالله هغې نه وروسته به دعا کېږي او دا به زموږ انشاءالله آخري نشست وي نو زه درخواست کوم مولانا صاحب محمد صاحب ته چې خپل بهترین نصایح نه موږ مستفید کړي مولانا حضرت مولانا صاحب محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا الله تبارک و تعالی ډیر رحم دی فضل دی او کرم دی چې دې برفتن دور کې الله په یو داسې ځای کې د کېناستلو د شرکت موقع راکړه او دا موقع یې راته نصیب کړه چې کوم مجلس د قرآن او د قرآن والو ګڼل کېږي یقینا وی پسند اپنی اپنی د هر یو سړي ځان له به یو چاهتي زه خو وایم چې په دې مجلس باندې په داسې موقع باندې د دنیا بادشاهي ومه قربان د دنیا وزارتونه ومه قربان ځکه دا بادشاهي الله نصیب کړې ده په دې د الله شکر ادا کړئ او دا وایي چې الله ما د بله بادشاهي نه ده پکار ما له د دې قرآن والو د دې قرآن والو سره ناسته دا بادشاهي او دا قرآن چې الله ویل نصیب کړي دي دا ډېره غټه بادشاهي ده او دا ځکه ده چې حدیث شریف کې راځي بار بار تاسو اورئ چې د قیامت په ورځ باندې به تاجپوشي کېږي نو کوم ماشوم چې قرآن ویلی ماشومې ویلی د هغه د مور او پلار تاجپوشي به کېږي او تاج به په هغه زمانه کې د بادشاهانو په سر باندې و دا به د هغوی امتیاز و نو دا د الله د طرف نه بادشاهي ده او چې کوم قرآن ویلی عمل به کړی هغه خو ځان له دی هغه ته به وویلی شي چې اقرأ ورتقي لوله ورخیژه ګورئ په آخرت کې به یو عمل هم تا ته نه وایي چې دا وکړه تا به نه ویلی کېږي چې مونځ وکړه دا به نه ویلی کېږي چې زکات اوس ورکړه وایي به بس تا چې څه مونځونه کړي دي هغه دي څه زکات دې ورکړی دی هغه دی څه صدقې دې کړي دي هغه دي یو قرآن واحد کتاب دی چې دا به په جنت کې هم ویلی کېږي او دا به جنتي ته ویلی کېږي چې ته دا قرآن وایه او خیژه چې کله ته په والناس باندې ودرې ستا آخري مرتبه او مقام درجه به هغه وي نو هغه کتاب الله تبارک وتعالی په دې علاقه کې د هغې د ویلو دپاره الله تبارک وتعالی انتظام کړی دی اور موږ ته دا نصیب شو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په کوم شهر کې بیا په هغه شهر کې په کومه علاقه کې او په کومه علاقه کې بیا په هغه محله کې او په هغه محله کې بیا په کوم کور کې چې قرآن ویلی کېږي دا د الله تبارک وتعالی د رحم دلیل دی چې الله په دې باندې پیرزونه کړې ده نو دا په دې علاقه کې الله تاسو ته دا مدرسه نصیب کړه چې مونږه واورېدله چې معمر زنانه ومه هغه هم دې کې سبق وایي او دا دې هغو نه وایي چې دا قرآن ویل یا دا دین یوازې د نارینهو کار دی بلکې قرآن چې اول اورېدی دی نو هغه زنانه اورېدی دی حضرت خدیجه رضی الله عنها چې نبی علیه السلام د غار حرا نه راغی نبی علیه السلام چې قرآن ووایي نو حضرت خدیجه رضی الله عنها اول اورېدی دی نو اول قرآن هغې واورېدو او دا
پاره د الله د دې کتاب د پاره چې کومې قربانۍ زنانه ورکړې دي د هغې هم مثال نه میلاویږي د دې قرآن سره مینه محبت دا یوازې د نارینهو نه دی زنانو له هم پکار ده زبیده د هارون رشید بیوي هغې په خپل کور کې 300 خادمانې ساتلې وې او 300 هغه خادمانې وې چې د هغو نه به نور خدمت نه اغست هغو قرآن ویلی و قرآن ویلو والا او هغو ځان له ټیمونه ورله مقرر کړي وو چې تاسو به دې وخت کې قرآن وایئ تاسو به په دې وخت کې وایئ او دا زبیده به وي چې د دې لپاره چې زما په کور کې 24 غنټې قرآن ویلی کېږي د هغې دپاره 300 خادمانې ساتلې وې حافظانې او قرآن ویلو والا چې د چا سره د قرآن قدري او د دې قرآن د عظمت نه څوک خبري هغه د دې دپاره معلوم خرج کوي وخت هم خرج کوي او زنانه چې د الله د دین سره مینه کوي نو الله تبارک وتعالی دې ته هم په هغه دین باندې د عمل او د ثواب حاصلولو موقع ورکوي چې د دې محبت د دین سره نبی علیه السلام چې مدینه منورې ته لاړ نو یو انصاریه صحابیه د یو زنانه ده هغه نبی علیه السلام ته وویل د الله رسول تعالی منبر جوړوم چې ته په هغه منبر باندې ناست یې ځکه ته چې ښکته نو ډېر خلک داسې چینې دي نه او هر یو دا وایي چې موږ دې ولیدلې زنانه به هم راتلې نو هغه انصاریه خپل غلام ته وویل هغه منبر جوړ کړ په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر غوندې هستي وه نور غټ صحابه هم وو د هغو په ذهن کې الله را نه وسته دا خبره دا انصاریه هغه زنانه دا خبره وکړله د دې اعزاز هغې ته میلاو شو دا اشاره میلاو شوله چې که یو زنانه د الله په دین باندې عمل کوي نو هغې د پاته هم الله تبارک وتعالی لارې کولاو کړي اور هغې له هم الله تبارک وتعالی موقع ورکوي نو د الله د دې کتاب سره مینه او د دې سره محبت دا په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د انسان دپاره د نجات ذریعه روایت کې راځي چې جنت ته جنتیان لاړ شي نو دا حورې به د دې دنیا د دې زنانو سره مباحثه شروع کړي وایي به چې موږ د دوی نه غوره یو موږ الله پیدا کړي یو نو پاکې پیدا کړي یو او زموږ نه خوشبوی ځي مشک و عنبر غوندې خوشبوی ځي د دنیا دا زنانه خو پیدا هم د خاورې نه دي بیا د دیو پوزې وبهیږي او دیو خو زموږ په شانتې پاکې نه دي موږ خو پاکې یو نو الله به د دې دنیا د زنانو جنتیانو ته ووایي چونکې دیو به سرداري جوړېږي نو به وایي چې د دیو اعتراض دی دا نو د دنیا دا زنانه به ووایي حورو ته چې سیده تاسو خو دغه شان دی خو موږ د دنیا نه راغلي یو نو موږ روجي هم ساتلي دي او موږ د خپل خاوندانو نخرې هم وړي دي چې کله دیو دا خبره وکړي نو الله به دې حورو ته وایي چې جواب ورکړي نو دیو به جواب به د دیو نه جوړېږي نو الله تبارک وتعالی به فیصله وکړي او الله به وایي چې د دنیا زنانه وګټله حورو بېلله او بیا به دې وایي چې موږ ښایسته ډېر یو نو الله به د دنیا د زنانه له د دې حورو نه او یا 70 درجې زیات ښایست ورکړي ځکه چې دوی وایي موږ په دنیا کې روجې هم نیولې دي موږ د خاوندانو نخرې هم وړي دي دا هېره خبره ده دا عجزه مخلوق دی او د خاوند حق هم وي د هغو مختلف طبیعتونه یي بد اخلاقه پکې ته هم وي او غصنات پکې ته هم وي خو زنانه د دې خپل خاونده تمامې نخرې دا تمامې خبرې وړي نو دا دې نه وایي زنانه چې ګنې دا دغه شانتې ځایه لاړه دا خبره بلکې الله به دې له د دې اجر ورکوي دا دې په دغې باندې هم صبر کوي خوش قسمته یې ظاهره خبره ده داسې معمر زنانه د کورونو کار هم یې په هغو باندې او بیا د هغې نه باوجود دې مدرسې ته راځي په دې مدرسه کې سبق وایي دا ډېر غټ اعزاز دی خو د دې سره سره د پردې اهتمام هم ضروري دی
علم ځان له شی دی، معلومات ځان له شی دی. علم هغه دی چې په هغې عمل وشي. یو خو معلومات دي، نو معلومات خو انګریز ته زیات دي، بلکې دا درته ووایم چې د قرآن یو ترجمه یو تفسیر کړی دی هغه غیر مسلم کړی دی او بهترینه ترجمه یې لیکلې ده، خو مسلمان نه دی، د هغه سره معلومات دي. نو معلومات ځان له شی دی، علم هغه دی چې په هغې باندې عمل وشي. دلته دا راتلل چې څه واورئ په هغې باندې عمل او بیا هغه د ځان سره محفوظ او بیا د دې سره سره د هر قسمه غیبت نه، د چغلو نه، د دنیا د رسم او رواج نه د ځان بچ کولو کوشش به هم کوئ، ځکه ستاسو نسبت د یو مدرسې سره پیدا شوی دی چې دا په دې مدرسه کې سبق وایي. نو که دې مدرسې کې سبق وایي او ته بیا هم د یو بې حیایي مجلسي او په هغې کې بیا هم کښېنې یا د هغو سره هغه شانتې چلیږي، نو په دې به د مدرسې بدنامي هم کېږي، د دین بدنامي هم کېږي او د استاد بدنامي به هم کېږي. نو دا یوازې ستا پورې به خبره نه وي، بلکې د قیامت په ورځ به وویلی شي چې تاسو دین بدنامه کړی دی، ما له د دې جواب راکئ. نو دا غټ اعزاز دی. ما وویله دا بادشاهي ده او دې بادشاهي باندې د الله شکر ادا کوئ. یو واقع بیانومه بس کومه. یو الله والا په لارې باندې روانو، نو کپړې ومه زړې وې جامې او چپلې ورسره ومه نه وې. یو ښار ته نږدې شو، په هغه زمانه کې به په ښار باندې بهر دروازې لګېدلې وې او ګېټونه به وو. نو هغه ګېټ خلکو بند کړی و، څه خلک بار وو چې کوم بار پاتې شوی و، څه دننه وو. نو ده تپوس وکړی الله والا چې دا ګېټ ولې بند کړی دی؟ نو هغه ورته وویل چې د بادشاه باز الوتی دی او بادشاه وایي چې دا ګېټونه به بند ساتئ چې زما باز د څو پورې نه میلاو شوی. نو دی الله والا سوچ وکړه چې دا خو ډېر بېوقوف بادشاه دی. باز چېرته به دروازه په ګېټ بندولو پاتې کېږي، خو به بره په هوا کې ځي. نو که خامخا یې کولی نو د اسمانه پورې به یو جال بچاو کړی و، هغه صورت کېدی شو او هغه خو د دې بادشاه په وس کې نه دی. نو داسې بېوقوف بادشاه دی چې د اوس د باز دپاره ګېټ بند کړی دی. نو دا یې وویل چې یا الله زما دې حال ته وګوره چې زه تا یادومه، ستا عبادت کومه، نو ما له دې هغه چپلې هم نه دي راکړي، زما د خپو نه یې نه بهیږي او زما دې حال د جامو ته وګوره او وږې تږې ومایمه. او کله دې دې بېوقوف له دې بادشاهي ورکړې ده چې دومره بېوقوف دی چې دې باز په دروازې بندولو بچ کوي. نو په دغه وخت کې دې کې لګولی او نو وده شو. د عبرت دپاره واقع ده. وده شو نو الله ورته په خوب کې وویل چې ستا په زړه کې چې څه راله بلکل ما پوه شومه، فیصله به وکړو بلکل چې ته څنګه وایې هغه شانتې کومه. داسې به وکړو دا بادشاهي به واخلم، دا به تاله راکم، خو تاله چې د شپې د 2 رکعاتو د تهجد هغه ما تاله موقع درکړې ده او تاله مې طاقت درکړی دی، نو هغه به درنه واخلم، هغه به دې بادشاه له ورکم او د دې بادشاه بادشاهي به زه تاله راکم. نو په دې خوب کې دی په جړا شو وایي چې نه یا الله دا مې نه زه پوه شوی نه یم، ما له دغه بادشاهي چې دا د شپې زه پاسم تا ته 2 سجدې ولګوم، 4 سجدې ولګوم. الله ورته وایي نه که خفه نو ستا هغه یو سجده هغه چې تا ته پسې میلاویږي هغه به زه دې بادشاه له ورکم او د بادشاه دا بادشاهي به تاله راکم. نو هغه وایي نه ما ته دا بادشاهي نه ده په کار، زه پوه شوی نه یم. عرض مې دا کو چې دې ځای کې دا مو وایئ چې دنیوي اعتبار سره دلته سهولیات نشته دی او په اسمانده علاقه ده او په دې ګټو په دې لارې باندې ځو او راځو، په دې پوړو سیړو باندې خیږو او کوزیږو، سهولت نشته دی او کله بجلي نه کله ګرمي او ډېر حالات دي دلته. نو او دا خارایي والکه ته ګورئ تمام سهولیات ورته دي. دا مو وایئ په دې خپل روزې شکر ادا کوئ چې الله په دې ځای کې ډېر اعتبار سره به فایدې کوي. مدرسه په کور کې دننه الله درکړله، د پردې ځای دی او په اسانۍ سره ورته راتلی شئ، په پرده کې ورته راتلی شئ ځکه پرده ډېره ضروري ده. حضرت فاطمه رضی الله عنها یو ځل نبي علیه السلام وفرمایل، صحابو ته یې وویل چې کومه زنانه ډېره غوره ده د الله په نسبت باندې، چاوی روجی نیسی، چاوی تهجد کوي. حضرت علی رضی الله عنه غلی غوندې راغی اور حضرت فاطمه رضی الله عنها ته وی چې د الله نبی وی چې کومه یو زنانه الله ته ډېره نږدې ده
نو حضرت فاطمه رضی الله عنها وی چې هغه زنانه چې د دې نظر په اجنبي نارینه نه لګېدلې او د اجنبي نارینه نظر په دې نه لګېدلې حضرت علی رضی الله عنه لاړ وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلو وایا ویل دا مسله ده نبی علیہ السلام فرمایل تا وی هغه وی نه د الله رسول ما د حضرت فاطمه نه تاسو کو نبی علیہ السلام فرمایل چې فاطمه بالکل ټیک خبره کړې ده هغه خو زما د زړه او زما د جګر ټوکړه ده نو پردا زه د حضرت فاطمه رضی الله عنها دا وی چې کله زه وفات شم نو زما جنازه د شپې وسی اور زما په کټ باندې لپاسه حالکه کفن دی بیا صادر دی نو باغی لپاسه تاسو پانیو مکې دی چې زما غ کفن اور کم صادر لپاسه دی چې هغه صادر هم څوک ونه نه دومره پوری د پردې اهتمام دی اعتبار سره الله تاسو ته دا مدرسه په کور باندې دنه نصیب کړله د دې مدرسې د وجې دلته قرآن ویل کېږي د دین د برکت د دې چاته پته نه لګي دا د خپل ځان لپاره یو غټ نعمت ګڼئ د دې علاقې او د دې خاص کر کې د دې ځای آس پاس لپاره دا چېرته ونه وایئ چې یا پکې د شور دی ماشومان راوځي شور کوي چې راځي نو شور کوي دا یاره خبره ده دا زموږ او ستاسو ماشومان دي زموږ په کور کې چې دوه درې ماشومان وي نو د هغو څه حالي سړی دې نه پوزې له راشي بیا چې یو مدرسه نو دا هغه ماشومان دي فرشتې خو نه دي خو دغه زموږ د کورونو هغه راغلي دي نو موږ ویو چې دا بس دې مدرسې ته راله چې دا اوس فرشتې شوې جو کیلی چغه ویستله چې دا مدرسه داسې او مدرسه لاندې او مدرسه باندې او ستا ماشوم چې د شلو کالو پورې ستا سره څه دې نه جوړ کې څه چرسي دې نه جوړ کې یا دې بل څه شی جوړ کې دې وي درله دلته جوړئ دا یو فیکټري ده یو کارخانه ده تاله ستا ماشوم جوړئ او تیارې تاله درکړي دی ګورئ دې ماشومانو ته د دې دلته اوس نن پټکي دې ولې وتړلی شو دستاربندي د دې وشوه دا دستار فضیلت دی دا دستار د غټو غټو علماو په سر باندې د دیو دا اعزاز دیو په دې کې څنګه ښکلی ښکارېږي په چهرو کې نورانیت دی خو چې کله بیا د دیو د لاسه ووتله او تاسو ته راله نو تاسو به دې څه جوړوئ زه اکثر هغه خبره کومه یو باز د بادشاه هغه الوتی و د یو بوډۍ په کور باندې لاړ نو هغه بوډۍ ونیو نو بوډۍ وویله هغه باز ته د باز خو دا چون چې ده نو دا خو لکه اوږدی پنجې هم اوږدې د باز ښایست هم په دې چیزونو کې دی نو دا ټونګې اوږده وه نو دې بوډۍ راونیو بوډۍ ته څه پته وه چې دا نو ښایي دا دومره چونچ دی چې دی دا اوږد شوی دی غټ شوي دی ته خو اوبه نشې څښلی نو قینچي راواغېستله نو هغه چونچ چې ده هغه کټ کړله چې بیا یې ورته خپو ته وکتله نو د باز خو غټ غټ نوکونه یي پنجي وي دا نوکونه دې هم غټ شوي دي څه بېوقوف و چېرته چې ته د چا سره وې ستا خیال یې نه دی کړی هغې ورله هم کټ کړه او هغه بڼې به هم ډېرې وې نو وي دا خو تا له ګرمي کېږي دا دومره پیټ یې د باندې دی هغه بڼې ولې هم ویستې بادشاه اعلان وکړه چې زما باز الوتی دی چا راکړه نو دومره انعام به یې ورکومه خلک پره شو چا وویله د بوډۍ په کور کې دی راله بوډۍ ته یې وې ابۍ دلته باز راغلی د بادشاه هغه وی دا د بادشاه دی وی او وی ها دغه دی ما خوړلی نه دی دا واخلئ بادشاه ته وایه چې ټیک د ستا کارونه خو ډېرې خو د دې خو خیال کوه که نه ما خو ښکلی سنبال کړی دی او چونچ مې وله کټ کړي دي ټونګه مې وله کټ کړې ده دغه مې وله ویښته مې وله او بڼې مې وله ایستلې دي او نوکونه مې وله کټ کړي دي هو واخلئ هغه چې بادشاه له ویل بادشاه چې ورته وکاته نو بادشاه هغه باز ته ووی چې ته چې د بې قدرو په لاس باندې تلې نو ستا سره به یې دښکه کوله ته ما څنګه ساتلې ولې ته لاړې د بې قدر اوس بوډۍ ته څه پته وه د باز نو هغې هغه چلو که زه اکثر ویمه دلته د تاسو به وایئ چې زموږ د بچي قدر زموږ سره دی ستاسو سره یې نشته دی قدر د دې مدرسې والو سره دی ستاسو بچی سنبال کړي دین ورته وښیي جوړی کې جامې به داسې اغوندې بیټا او ټوپۍ به داسې راوړې یخته به داسې جوړی او دې طریقه بس ګرځېده کوي کینې پاسې به دیوی درله جوړ کړي چې تاسو له کله له راشي او بیا یې 3 کاله وروسته ګوري نو بیا ترې امروز خان به یې تپوس وکړي وایي ما خو ونه پېژندې وایي زه خو هغه یم ستا په مدرسه کې مې چې سبق وی نو هغه نه یو کوتکشا جوړ شوی نه ټوپۍ یې ورسره
او نه ګیره په مخ باندې هغه ورته کته بره وګوري نو هغه د بادشاه خبره به ورته یادېږي چې د بې قدرو په لاس لاړې نو په حقیقت کې دا دی چې د بچي قدر ستاسو سره نشته د دې مدرسې والو سره دی او د دې مدرسې سره دی نو د دې قدر کوئ شکر د دې مدرسې ادا کوئ چې دا تاسو له ستاسو بچی جوړ کړي ستاسو د آخرت دپاره جوړئ د دنیا خبره ځان له ده او دنیا به هم میلاویږي ځکه د الله نبي فرمایي چې زه تاسو له رزق درکوم ستاسو د دې کمزورو خلکو د وجې اور د دې کمزوري یعنی د دې دیندارو په کور کې چې ستاسو حافظ قرآن یا قرآن ویلو والی دغه ډېر خیال ساتئ د قرآن تلاوت په کور کې کوي که بچی کوي که بچیای کوي دغه قدر کوئ خیال یې کوئ او هغه ته وایي چې بچیا د دې نورو نه په فرق باندې به ستا جامې ګرانې ستا پیزار به تاله ښه راوړمه ته څه غواړې د خوراک تاله به دې کې څه خبره ګناه نشته دی د دې وجې نه چې دا وایي د نورو په مخ کې چې دا بچی قرآن وایي د قرآن تلاوت کوي دې سبق وایي د قرآن ویلی دی نو د هغه اعزاز دا ځکه دی چې دا به په آخرت کې ستاسو دپاره په کار راځي دا صرف د دنیا تعلیم نه دی دا د آخرت دپاره دی نور یو به داسې واقعات ډېر دي خو تاسو ډېر وخت نه ناست یئ او ستړي ومه شوئ تاسو به خبرې اورېدې ومئ بیانونه خو دا زما ټوټه پوټه الفاظو او د دیو محبتو چې دیو وینا دې ځای ته راشي کنه نو علماء م ډېر ښکلي راغلي دي او مخکې به تاسو ته بیانونه کړي او اکثر موقع باندې راځي په خپل هم الله دیو له ډېر ښه استعداد ورکړی دی او الله تبارک وتعالی دی دا چینه د دې علم او د دې سبق ته دا دی الله تبارک وتعالی جاری او ساری ساتي او الله تبارک وتعالی دی د هر قسم آفاتونه د دې حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین کوم بچو چې ختمونه کړي دي د هغو ته او د هغو والدینو ته مشرانو ته څوک سره دلته راغلي ټولو ته مبارکباد ورکوم او الله تبارک وتعالی دې دا بچي ستاسو د نیکنامۍ ذریعه وګرځوي یو مختصر غوندې نظم دپاره وینا وشوه دا صرف اورو بیا هغې نه پس به انشاءالله دعا کېږي هغې نه وروسته به بیا دی نظم واوره انشاءالله ستاسو باندې نن د رحمتونو بارانونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي نن په مدرسه اسلامیه رحمت وریږي زکا چې دا نن دی کې قرآن ختمونه کېږي زکا چې دا نن دی کې قرآن ختمونه کېږي نن د استادانو دا پتا سو احسانونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي ختم چې د چا دی نو دا صرف نو ماشومان دي سر تیرا سولی چې ختمونه د قرآن دي سر تیرا سولی چې ختمونه د قرآن دي لوی د مور او پلار د پاره دا لوی سعادتونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته امروز خان سے هم قابل د احترام دی قرآن ساسو بچو توای دا د الله کلام دی قرآن ساسو بچو توای دا د الله کلام دی آباد پستاسو غرد هم پکارې عزتونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي د چا بچی چې وایي قرآن په ناظر باندې د مور او پلار په قیامت کې مرتبه باندې د مور او پلار په قیامت کې مرتبه باندې
زویل تیار شوی هلته کې د سرو تاجونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي زود مولانا صاحب محمد صاحب نومدار شمام بلخوا د استاد رفیع الحق صاحب نومدار شمام بلخوا د استاد رفیع الحق صاحب نومدار شمام زکات محفل تیرا وړي تشریفونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي دلته کې ختمونه دي زو وسم الله شاعر بدا ویم نظمنا ساسو دا بچو میو کل دلتا تعریفنا ساسو دا بچو میو کل دلتا تعریفنا دلتا هم دا مولانا سحیل سے محنتنا دلتا هم دا مولانا سحیل سے محنتنا دا زما دا مشرور اویس دا شیرنا دی دلتا کی ختمنا دی دلتا کی ختمنا دی دلتا کی ختمنا دی دلتا کی ختمنا دی ساسو باندی نند رحمتنو برانونا دی دلتا کی ختمنا دی دلتا کی ختمنا دی دلتا کی ختمنا دی دلتا کی ختمنا دی دعا وکړي ان شاء الله تعالی څومره توجه سره دعا کې شرکت کو د قبولیت ته غړو اس پته نه لګي څه ټیم دعاګانې قبلي ځان لپاره د خپل کور والو لپاره د مالی والو لپاره د تمام عالم انسانیت لپاره دعا وغواړو الله د هدایت فیصلې وکړي او زموږ دا پروګرام الله پاک د هدایت لري وګرځي ورناسي په دعا کې ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بهترین مقرر الله تبارک وتعالى په دې وخت کې دعاګانې قبلای ختم قرآن شو خپل ځان لپاره خپل اموات لپاره خپل بیمارانو لپاره خصوصا کم ګناهونه چې داغونه توبه واسو یا الله کم صغیره کبیره واړه پړکر کم ګناهونه زموږ شریعه باندې توبه ده یا الله موږ باندې رحم او کرم وکړي زموږ جنت الفردوس نصیب کړي یا الله کم خلک بیمار دي الله شفا کامله مستمر نصیب کړي یا الله تمام امت مسلمه باندې رحم او کرم وکړي اتفاق اور اتحاد نصیب کړي یا الله دا مدرسه یا الله دې له ترقی ورکړي یا الله دې مهنت جاری او ساری وساتي یا الله دې متعلقون الله تبارک وتعالى خپل خصوصي مدد او تعاون کې یا الله امت مسلمه باندې رحم او کرم وکړي کم خلق دنیا نه رخصت شوی یا الله دا مغفرت نصیب کړي یا الله و جنت الفردوس نصیب کړي یا الله امت مسلمه باندې یا الله دا اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله موږ باندې رحم او کرم وکړي زمون تمام مسلمانانو یا الله څه شریک حاجتونه الله تعالی پورا کړي یا الله غیبی مدد وکړي یا الله زمون تمام شریک حاجتونه پورا کړي
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك. وخوك جانا نجي گفتار بدلا سنگو کار دی دم رخ کولے دی رخسار بدلا سنگو کار دی دم رخ کولے دی رخسار بدلا سنگو وخوك جانا نجي گفتار بدلا سنگو کار دی دم رخ کولے دی رخسار بدلا سنگو کار دی دم رخ کولے सार बदिला संगवो है जिनके दिलों में मुहब्बत खुदा की करेंगे इताअत वो खैरुल वरा की उन्हें मर्तबा सबसे ऊंचा मिला है कि सबसे बुलंद मर्तबा है मोहम्मद मेरे दर्द दिल की सदा है मोहम्मद सब दुखों की दवा है मोहम्मद मेरे दर्द दिल की सदा है मोहम्मद मेरे सब दुखों की दवा है मोहम्मद फरिश्ते भी पढ़ते हैं फरमान उन पर सादा हलमल गर्जी किसे वरम हैरान शमा सुख बिलाल तनारसी नजर चिप शमा सादा हलमल गर्जी किसे वरम हैरान शमा सुख बिलाल तनारसी नजर चिप जहान शमा सिद्दीक उमर उस्मान अली चार यार बदिला संगवो खार दे दुम रुख पुलाई दे रुख सार बदिला संगवो खार दे दुम रुख पुलाई दे रुख सार बदिला संगवो बिरावरी की रहमतुना दासमाना खनकवी हनकवी दर सुनात कुराना खनकवी दर सुनात कुराना द कुरान खुली आयतुना प्रता जकीगी मानूना द कुरान खुली आयतुना प्रता जकीगी मानूना प्रता जकीगी मानूना त्रिना फायदा गसील बीटुल मुसलमान ख्वान कवि दर सुना द कुरान ख्वान कवि दर सुना द कुरान बिरावरी की रहमतुना दासमाना खनकवी हनकवी दर सुना द कुरान खनकवी दर सुना द कुरान